د خپلو معبودانو الهو په نامې باندې خپل بچي به قتل کول او د خپل بچي چې دی به حلالولو ذبح کولو یې برپره الله تعالی دا ذکر کوي دغه ټول محرمات دي د محرمات چې دا ترک کول لازمي دي او تاسو سره مشرکانو په دې باندې څه دلیل شته چې الله تعالی تاسو څه دلیل درکړی چې دغه بچي په دې معبودانو د بوتانو په نامې باندې ذبح کو یا د حیوانات یا د کومه غلط دی دا تاسو وکړو څه دلیل تاسو سره وجعلوا لله او دوی ګرځوي الله تعالی دپاره مما د هغه څه نه زرعه من الحرث چې پیدا کړي وي د فصل نه والانعام او د حیواناتو نه نصیبا حصه فقالوا هذا لله بزعمهم او دوی ویلو خپلو ذهنونو مطابق چې دا د الله تعالی دپاره دی وهذا لشرکائنا او دغه د مو شریکانو دپاره دی فما کان لشرکائهم هغه څه کوم د دوی شریکان دپاره ونه فلا یصلو الی الله د الله تعالی دپاره نه رسېدله وکان لله او کومه حصه چې د الله تعالی دپاره وه فهو یصلو الی شرکائهم او دغه رسېدله د دوی شرکاو دپاره مطلب چې هغه یې خپلو شرکاو ته ورکړه ساء ما یحکمون ډېره بده دی هغه څه کوم دوی فیصله کوي وکذلک همدارنګې زین لکثیر من المشرکین ښایسته کړی شوي یا ښایسته کړي د دوی عقلونو ډېرو د مشرکانو نه قتل اولادهم قتل کول د دوی کوم اولاد دي شرکاهم د خپلو شرکاو په نامې باندې لیردوهم لیبلسو دې دپاره چې دوی هلاک کړي ولیلبسو او دوی باندې ګډوډ کړي علیهم په دوی باندې دینهم د دوی کوم دین دی مطلب د دوی کوم الله تعالی احکامات دي دا په دوی باندې ګډوډ کړي ولو شاء الله کچیر وختلی به الله تعالی ما فعلوه نو دوی به دا کار نه وکړي نو فذرهم پرېږده دوی وما یفترون هغه څه کوم دی د ځان نه جوړوي بصیره څه دي کې مشغول وي وقالو دوی هذه انعام دغه حیوانات شو وحرث او دغه فصل شو حجر دا منه دي لا یطعمها چې دا به نه خوري الا ما نشاء زموږ څوک وغواړم بزعمهم د دوی په ګمان مطابق وانعام حرمت ظهورها او حیوانات چې حرم کړل شوي د دوی شاګانې په دوی باندې اپسا کوم ذکر شو کنه انعام وحرث حجر لا یطعمها چې دوی کوم حیوانات وغوښتله مطلب کوم مخکې سام شو صایبه شوه او دا کوم ذکر کړی د دې کوم خټې کې بچی نو ویلو چې دا مو دپاره به حرام وي او دا بل حرمت ظهورها او چې دوی کوم شاګانې مطلب چې دوی به خپلو معبودانو په نامې باندې اوښان به خوشي کړي ویې بلول او بیا هغو باندې سوارلي به نه کولې وانعام لا یذکرون او بعضې حیوانات د دوی دا چې لا یذکرون اسم الله علیها دوی به نامه نه اخیستله په دې باندې د الله تعالی وله افتراء علیه د ځانه دروغ جوړولو د وجې نه وسیجزیهم بما کانوا یفترون زر دی الله تعالی به دوی ته بدله ورکړي د هغه خبرې ولا چې کوم د ځانه دروغ جوړولو وقالو ما فی بطون هذه الانعام او بیا به کله دا ویلو چې ما فی بطون هذه الانعام چې هغه د دې کوم د دې حیواناتو په خېټو کې دي خالصة لذکورنا دا به صرف مو دغه نارینه خورو و محرمون علی ازواجنا او د مو په ښځو باندې دا حرام وي وان یکن میتة که چې دغه مړ پیدا شو نو فهو فیه شرکا نو بیا دوی ټول په دې کې شریکانو سیجزیهم زر الله تعالی و بدله ورکړي دوی ته وصفهم د دغه بیان والا انه حکیم علیم یقینا د الله تعالی حکمتونه والا دی او پوه دی وقد خسر الذین قتلوا اولادهم او یقینا تاوان کې هغه خلک دي چې هغوی قتل کول اولاد خپل سفحا بغیر د علم نه یعنی بوقوفي او بغیر د علم نه بغیر علم بغیر د علم نه وحرمو او دوی حرم کړي ما هغه رزقکم الله چې کوم الله تعالی دوی ته خوراک یا رزق ورکړی او افتراء علی الله د ځانه دروغ جوړولو د وجې نه په الله تعالی باندې قد ضلوا یقینا دوی ګمراه وما کانوا مهتدین او نو دوی هدایت باندې وهو الذي انشأ جنات معروشات دا 24 نمبر دلیل شروع شو دلیل عقلی او دا الله تعالی هغه ذات چې پیدا کړي تاسو لپاره باغونه د چتونو والا وغیر معروشات او بغیر د چتونو والا والنحل او کجوري والزرع کجوري مختلفا او کلوه چې مختلف دي خوراک دی او زیتون یا مختلف دي خوندونه دي او زیتون شو خونه او رومانه انار متشابها و غیر متشابه او غیر متشابه کلو من ثمره
او خورو تاسو دې میوې نه اذا اثمره چې کله دا میوې ونسي وآتو حقه یوم حصاده او ورکو تاسو حق پورې چې کله تاسو لو کوو مطلب کټ کوو مطلب صدقات او زکات ولا تسرفوا او تاسو اسراف مکوئ انه لا يحب المسرفين یقین الله تعالی محبت نه کوي دا اسراف کوونکو سره ومن الانعام حمولة او بعض دا حیواناتنا څنګه بارونه وړونکي دي او فرشن او ځنې سورلي والا دي کلوا مما رزقكم الله وخورئ تاسو هغه کوم رزق درکړی دی الله تعالی تاسو ته ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تبدیلی مکو قدمونو د شیطان والا انه لكم عدو مبین یقینا دا شیطان چې تاسو لپاره دشمن واضح دی ثمانیه ازواج من الضأن اته قسمه جوړې دي من الضأن اثنين د ګډو نه دوه قسمونه جوړه ومن الماعز اثنين او د بیزونه هم دوی جوړې شوې قلت ودیا ای پیغمبره الذکرین حرم ام الانثیین په دې کې دیو نرینا او که ښځې کومې حراموي اما اشتملت علیه ارحام الانثیین یا هغه څنګه حاملې وي د ښځو منځ کې مطلب چې حاملې وي نبئوني خبر راکړئ ما ته بعلم په خپل علم سره ان کنتم صادقین که چېرې و تاسو رښتونکي ومن الابل اثنين ومن الابل او د روخان نه اثنين دوه جوړې ومن البقر او د وغان نه اثنين دوی جوړې نقول تو دیا الذکرین آیا په داو کې نارینه حرمه چې حرام کړي الله تعالی عمل انثیین یا ښځې اما اشتملت علیه ارحام الانثیین یا هغه څنګه رحمونه د داو مادو ولا په دې موجود وي ام کنتم شهدا یا تاسو حاضر و اذا وصاکم الله چې کله اطلاع حکم کول تاسو ته به حاضر په دې سره فمن ازلمون څوک ته غړ ظالم ممن د هغه چانه افترا علی الله کذب څنګه درو جوړي ځان په الله تعالی باندې لیذل الناس دې پر چې گمراه کی خلق بغیر علم بغیر علمنا ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله تعالی هدایت نگی قوم ظالمانو